أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سورة آل عمران آية نمبر دے يوصل او اتدرشتم 137 مخکنا د قرآن کریم درس زمونږ غروانو په دې آیات کې ترغیب ورکړي الله سبحانه وتعالى قرآن ته. هذا بیان للناس، دا قرآن بیان دی د پاره د خلکو. یا دا مخکې واقعات چې کوم ذکر شو نو دا قاسمی سے وایي چې دا اقوام مکذبه چې دي دا د خلکو د پاره بیان دی د عبرت د غسلو د پاره. وهدن او هدایت دی و موعظه او نصیحت دی للمتقین د پاره د پرهیزګار خلکو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الله رب العالمین وس تشجيع ورکي او تلقین د صبر ورکي مؤمنانو مسلمانانو ته. الله وی ولا تهنو او تاسو وهن و اختیار وی او کمزوری کیږئ ما او سستی مکوئ. وهن ولا تهنو دې څه مطلب دی؟ اول دا چې سستی مکوئ. دویم په حدیث کې صحابي تپوس کړو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه یا رسول الله وهن څه ته ویل کېږي؟ د وهن څه مطلب دی؟ د الله نبی ورته فرمایل حب الدنیا وکراهیت الموت، د دنیا سره ډیره زیاته مینه کول او مرګ بد ګڼل دي ته ویل کېږي وهن. ولا تهنو تاسو سستی مکوئ، ولا تحزنوا او مغمجن کېږئ، وانتم الاعلون تاسو خامخا اوچت خلق یئ. ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان یئ. الله رب العالمین فرمایلی تاسو اوچت یئ کچرته تاسو مؤمنان یئ. په شرط د ایمان باندې انسان چې دی هغه اوچتېږي. که چېرته په موږ کې صحیح ایمان راغی موږ اوس هم د کافرو نه اوچت یو، موږ په کافرو غالب یو. خو دا نن چې کافر غالب شي د هغې اصل وجه دا ده چې موږ صحیح ایمان نشته. نو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو اوچت یوئ که چېرته تاسو کې ایمان یي. د ایمان په صفت باندې موصوف یئ بیا به هله اوچت یئ. یا وانتم الاعلون باعتبار البرهان، تاسو په اعتبار د دلیل سره اوچت یئ او تاسو په حقیقت کې اوچت یئ که چېرته په تاسو کې ایمان یي. هسې که په دنیا کې خلک د تحقیقه ګوري به، خو که په تاسو کې ایمان یي نو په حقیقت کې تاسو اوچت یئ. ایمسسکم که چېرته ورسېږي تاسو ته قرح زخم فقد مس القوم قرح مثله، نو پس یقینا رسېدلی دی قوم ته چې کافر دي هغوی ته په بدر کې زخم رسېدلی دی، تکلیف رسېدلی دی. نو الله رب العالمین صبر کوي. وتلک الایام نداولها بین الناس، او دغه ورځې او شپې دي چې مونږ یې اړو راړو په مابین د خلکو کې. وليعلم الله، او د دې دپاره دا کار الله رب العالمین کوي چې ښکاره کړي الله رب العالمین الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی ویتخذ منکم او ونیسي ستاسو نه الله رب العالمین شهدا شهیدان. الله رب العالمین دا امتحانات ولې راولي؟ په دې جهاد کې دا کله نه کله ظاهری شکست او ظاهری ماته راشي او په دې کې ډېر حقیقتي. الله رب العالمین په دې جهادونو سره منافقان او د مؤمنانو په مابین کې فرق راولي. مؤمنان مسلمانان ښکاره کوي. دویم دا دی چې په تاسو کې بعضې خلک الله رب العالمین دا لیکلي چې دا به الله شهید کوي، نو الله ورله شهادت مرګ لیکلی، نو د کافرو د لاس هغه شهید کړي د دې دپاره چې د شهادت غټه منقبت او مرتبه ورته حاصله شي. والله الله تعالی لا يحب مننك يا الظالمين، د ظالمانو مشرکین سره. وليمحص الله، دویم علت بل علت دا بیانې ګوره. اول علت دا شو چې تلک الایام نداولها بین الناس، تاسو ته که دا زخم رسېدلی دا خو د ورځې شپې دي الله رب العالمین اړی راړی. دویم دا دی چې وليعلم الله الذین آمنوا، الله رب العالمین اختبار کوي، الله امتحان کوي په دې خلکو باندې. دریم ويتخذ منکم شهدا، دریم علت د دې زخم در رسیدلو تاسو ته دا دی چې تاسو نه الله رب العالمین شهیدان کوي کنه، شهیدان درنه اخلي. او څلورم دا دی چې وليمحص الله، د دې لپاره چې الله رب العالمین خالص کی او ليختبر، د دې لپاره چې الله امتحان وکي، او د دې لپاره وليلخص چې تاسو خاص کی
او دغه شانته الله رب العالمین تاسو صفا کی وليمحص الله الذين اذا پاره چې الله رب العالمین خاص کی تاسو لرا او صفا کی تاسو لرا نو د دې لپاره الله رب العالمین دا کارونه کوي نو الله رب العالمین فرمایي وليمحص الله د دې لپاره چې صفا کی الله رب العالمین الذين کسان امنو چې ایمان راوړل دي ويمحق الكافرين او دغه شانت بل علت بنظم دا کافر او مسلمانان چې جنگي نو په دې کې بل علت دا دی ويمحق الكافرين چې الله رب العالمین کافر هلاک کی او ختم کی ام حسبتم دا شپږم علت بیانای ام حسبتم تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا تروسو پوری نه د ښکارا شوی هغه خلک چې هغه jihad کړي دي تاسو نه ويعلم الصابرين او نه د ښکارا شوی چې هغه صبر نه د ښکارا شوی صبر کوونکي خلک یعنی پتا سو ګل تر اوسه پوری د jihad لا چانه دی کړي او تاسو چې موږ جنت ته داخلي ګنا نه د سني کیږي اول به jihad کې الله رب العالمین په دین باندې بخپل سر شیندي او صبر وکي په مصیبتونو باندې بیا به جنت ته داخليږي د جنت ته سره نه د هر څه به داخليږي نه تاسو به اول مشکلات په دنیا کې تیروي نو مؤمنانو د ټول تسلیان دي ګورې په دا کارونه چې تاسو کوي تاسو د جنت ته مدار یې خپکیږئ ما ولقد كنتم تمنون الموت وسبل الذي ذکر کی چې تاسو په خپل غوښتله ولقد كنتم يقينا ويتاسو تمنون الموت چې تاسو به ارزو د مرګ ولا د شهادت د موت نه مراد عبد الله بن عباس وی شهادت تاسو به شهادتونه غوښتل من قبل ان تلقوه مخکې د دین چې تاسو د دې سره جنگ باندې ملاو شي او تاسو د دې سره جنگ وکړي د دین مخکې تاسو دا خبره مخه باندې سوالونه کول چې الله رب العالمین د شهادت مرګ راکړي نو چې شهادت مرګ راضي زخمونه راضي تکلیفونه راضي جهادونه کې مشکلات راضي په صبر کوي فقد رايتموه نو بس یقینا تاسو چې دی هغه لیدلی دی وانتم تنظرون پر دې حال کې تاسو ورته قتل و فقد رايتموه تاسو هغه لیدل دلته رؤیت بالقلب مراد دی وانتم تنظرون پر دې حال کې تاسو ورته قتل نو په تاسو پسترګو باندې هغه ته ګورئ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وذ دې آیاتونو کې الله رب العالمین زجر او تنبیه ورکړي مؤمنانو ته او دا خبر ذکر کړي چې ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د څه ومنئ چې دا ګورئ پیغمبر دی انسان دی په د باندې به مرګ راځي او د سینه چې محمد رسول الله چې هغه باندې به مرګ ناراضي نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم انسان دی په د باندې به ایمان راځي مرګ راځي په د باندې تاسو به خپل د ایمان نه اورئ وما محمد او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دی او رسول دی قد خلت من قبله یقینا تیر شوی دی مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم نه رسول نور ډیر پیغمبران افئن ماتا او بس که چرته دا مرشي او قتل یا دې قتل کړی شي انقلبتم تاسو به اوړی علی عقابکم په خپلو پوندو باندې ومن ينقلب او څوک چې واوړي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې فلن یضر الله شیئا بس دې ضرر نشي ورکولی الله رضی شي دې هیڅ ضرر الله ته نشي رسولی ځکه د کفر سره خو د تاوان کیږي دې به جهنم ته ځي او الله رب العالمین سره د په ایمان باندې ګټه نه کیږي او د په کفر باندې الله تاوان نه کیږي کله ټول دنیا کافران شي الله ته هیڅ نقصان نشي رسولای کله ټول دنیا په یو ځای باندې اسلام راوړي او د توحید عقیده خپل کې د الله په بچای کې زیادت نشي پیدا کولای الله رب العالمین زموږ عبادت ته محتاج خو نه دی موږ الله رب العالمین ته محتاج یو وسيجزي الله الشاکرین او زر دی چې الله به بدل ورکړي الشاکرین محسنین خلق لرا او شکر وستونکو خلق لرا د نیکو اعمالو خبر لبول الله رب العالمین ورکی سيجزي الله الشاکرین الله زر چې الله بدل ورکی هغه شکر وستونکو خلق لرا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا او ندی مناسب د یو بنده د پاره د یو نفس د پاره ان تموت دا چې د مرشي الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې کتابا مؤجلا چې دا لیک دی د نیټه مقرره ومن يريد ثواب الدنيا او سوق چې اراده لري د بدلی د دنیا نؤتيه منها نوم باور کو هغه دا غینا
ومن يريد ثواب الاخره او سوق چې اراده لري د ثواب د بدلی د اخرت نؤته منها نمون ورکو هغه ته د دینا وسنجزي الشاکرین او زر دې چې موږ بدل ورکو شکر وسونکو خلق را وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير دلته اوس تشجيع او تسلی ده په ذکر د انبیاء باندې چې دا وی اتباع کړی شوی د مخکې الله رب العالمین فرمایي وکأي او ډیر د نبیانو نه من نبی ډیر د انبیاءونو د پیغمبرانو قاتل جنگی دي معه داغه په تربیت کې داغه په ملګرتیا کې ربيون ډیر الله والا خلق ربيون كثير ډیر الله والا خلق فما وهنوا نو پس هغه سستی نو اختیار کړي لما ده زخمونو د وجنه اصابهم او د مشکلاتو د وجنه اصابهم چې رسیدلی دیوتا فی سبیل الله بلا رضا الله کې وما ضعفوا او دیو کمزوري نو اختیار کړي ومستکانوا او عاجزین او اخګار کړي ان دیو الله رب العالمین ته نه عاجز شیو او نه دی مرتد کېدل او دغه شان د غاړې ورته کې خودلې و او خپل صبر به کولو الله رب العالمین فرمایي او مستکان دی عاجزی هم نو ښکارا کړي کافر او دی کافر د ذلت هم نو ښکارا کړي چې کافر ته ذل شي والله الله تعالی يحب الصابرين من كيد صبر کوونکو خلق سره وما كان قولهم او نو دعاء دی الا ان قالوا مگر دا به ویلا چې ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا بخنو کې ممتاز ذنوبنا زمونږ له ګناهونو و اسرافنا زمونږ د زیاتی او د ظلم فی امرنا پکار زمونږه کې وثبت او مضبوط کی اقدامنا قدمنا زمونږه وانصرنا او مدد کی زمونږه علی القوم الكافرین په مقابله دا قوم کافر کی دعا د ربیون دا په وخت د قتال کې چې کله قتال کوي مؤمنان مسلمانان مجاهدین او هغه خلک چې د الله والا خلک نو هغه د دعاګانې کوي چې الله رب العالمین زمونږ ګناهونه معاف کړي او موږ له تثبت راکړي زمونږ نصرت او مدد وکړي په مقابله د قوم کافر کې فاتاهم الله ثواب الدنيا نو وربکی الله رب العالمین هغه ته بدلا د دنیا وحسن ثواب الاخره او خبدل د اخرت والله الله تعالی يحب المحسنين من كيد مجاهدين خلق سره د محسنين دلته د محسنين مراد اخلك دي چې د کفر په خلاف باندې جنگيږي مجاهدين نو تاسو قسم خلق الله رب العالمین بیا خسته بدل ورکړي په آخرت کې په دنیا کې ولرم الله رب العالمین خسته بدل ورکړي نو فاتاهم الله نو پس وربه کې الله رب العالمین دیو ته ثواب الدنيا هغه بدل د دنیا سره النصرة والغنیمه الله رب العالمین به سره په jihad کې نصرت او مدد کوي او دغه شانته د کافر مال به والی غنیمت وي کی نو هغه به حاصل کی او په آخرت کې خسته بدل ده چې الله رب العالمین به ټول ګناهونه معاف کړي او جنت ته به بوزي خپل رضا او خپل محبت به نصیب کی داسې قسم خلکو لپاره الله رب العالمین دا بدلی تیاری کړی دي چې څوک د کافر سره جنگي او په دې مصیبتونو باندې مشکلاتو باندې صبر کوي د الله نه دعاګانې کوي استقامت اختیاري او د الله رب العالمین نه امید کیږي نه نو داسې قسم خلکو الله رب العالمین بیا دا اجرونه ورکوي الله رب العالمین دې موږ تاسو له په دې قران کریم باندې بصیرت راکړي او الله رب العالمین دې موږ تاسو په صراط مستقیم باندې روان کړي